مختلف خلک تاسو ته راځي. څوک به د اسلام په نوم باندې تاسو نه ووټ غواړي، څوک به د نوې پاکستان په نوم باندې تاسو نه ووټ غواړي، څوک به یو جامه کې راځي، څوک په بلې جامه کې راځي. خو په دې شي به سوچ کوو چې دا ووټ چې مونږ اچو، دا کم نماینده مونږ انتخاب کوو، دا د څه مقصد لپاره کوو؟ یو خو دا خبره ډېر واضح کول غواړم چې په دې الیکشن سره ووټ اچولو سره جنت او د دوزخ څه کار نشته. جنت او دوزخ چې دی هغه زموږ خپل په اعمالو باندې ده. که داسې دغه وي دا خو بیا ډېره اسانه وه چې یو ووټ به اچولی وي او بس جنت دغه به موږ ته میلاو شو، دا خو ډېره به اسانه وه. په دغې باندې تاسو هم خپ وئ او عالمان صاحبان هم خپ وئ. نو یو خو دې دغه سره به جنت او دوزخ نه تړو. دویم دې ته به هم خیال کوو چې مونږ چې دا نماینده قومي اسمبلۍ ته یا صوبایي اسمبلۍ ته لیږو، نو دا دې لپاره لیږو چې هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ وکړي او سره هلته کې زمونږ چې کومه پسماندګي ده د علاقې د هغې وکالت وکړي هلته کې او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه دې روړي چې زمونږ پسماندګي لرې شي. نن تاسو نظر واچوئ په دې تنګي تحصیل کې بیا خاص کر په ایسارنیري او دغه شانتې تاسو سره لګېدلې ځایمواري او شیرپو کې که د ترقۍ لږ ډېر اثرات هم ښکاري نو دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې که سړک ښکاري، که بجلي ښکاري، که ګیس دی، که سکول دی، که کالج دی، که اسپتال دی، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې دي. بنیادي کارونه زموږ د علاقې له هغوی کړي دي. بیا ورسره د دې چې د غریبانانو د حقوقو تحفظ هم ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کوي. که چېرته دلته کې په غریبانانو باندې، په مزدورانو، په کسانانو باندې چته هم څه خوښ راغلی دی نو هغوی سره ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ودرېدلی دی. د دې خبرې د دې خبرې ګواه زما خیال دلته کې دا ټول مشران دي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو همیشه د دې په غریبانانو په سر باندې لاس ایښی او که چا سره ظلم شوی نو هغوی سره ودرېدلی دي. نو عزتمندو چې د ترقۍ کارونه راله کوي، زمونږ علاقه آبادوي، زمونږ د حقوقو تحفظ هم کوي، نو ولې نه چې دا مشر چې دی د هغه لاس نور مضبوط کړو او راپاسو او د هغه له دا ووټ ورکړو. عزتمندو ستاسو چې کوم مسایل دي د بجلی خو بالکل یو جایز ستاسو خبره ده، واقعي ده چې زمونږ د علاقې سره ډېر زیات زیاتې کېږي لګیا دي. 20 ګنټې او 21 ګنټې لوډ شیډنګ چې دی دا ظلم دی. بالکل یو طرف ته چې وګورو زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي، ارزانه بجلی پیدا کوي، او بل خواته وګورو نو 18 ګنټې 20 ګنټې 21 ګنټې لوډ شیډنګ هم زمونږ صوبې کې دی. بنیادي طور باندې چې مونږ اسمبلی ته داسې مضبوط اواز ولیږو
چې هغه زمونږ هلته کې د حقوقو تحفظ کولی شي او موږ لپاره آواز اوچتول شي، نو هله به د دې مسایلو حل راوشي. دغې لپاره دا ضروري ده چې تاسو مضبوط آواز، او زما خیال د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه مضبوط آواز په دې خیبر پښتونخوا کې نشته. انشاءالله دې طرف ته توجه ورکوو به. هسې هم که وګورئ نو دا ټول بجلي نظام چې دی دې کې د بعضې خلکو د غلطو فیصلو په نتیجه کې ډېر دا نظام خراب کړی شوی دی. بعضې غټو پاټو په خپل حکومتونو کې داسې غلطې فیصلې کړي دي چې د هغې د وجې نه قیمتونه هم داسې ځای ته رسېدلي چې د هر چا د وسه دا بجلي وته ده، او د هغې د وجې نه د لوډ شیډینګ هم کې اضافه کیږي رس رس. قومي وطن پارټۍ په خپل منشور کې د دې شي طرف ته ذکر کړی دی، او که موږ ته په صوبې کې او مرکز کې موقع ملو شوه نو انشاءالله دا نظام به ټیکو به، او چې داسې دغه شي چې بجلي ارزانه هم شي او پوره خلکو ته ملاویږي. بیا دغې سره سره کوم چې د لارو کوڅو خبرې دي، د سایډ وال خبرې دي، انشاءالله دغې طرف ته هم توجه ورکوو به. دغه تاسو بالکل تسلي ساتئ چې لومړنی فرصت کې به دغې طرف ته توجه ورکوو. ستاسو راباندې هسې یو ګاونډ هم دی نو ستاسو راباندې هغه حق زیات دی، نو انشاءالله دغې طرف ته توجه ورکوو. زما خیال دلته خو ګیس که خور شوی دی نو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړی. دا هم یو تاریخ دی چې دې صوبې ته ګیس را دننه کړی شهید وطن حیات محمد خان شیرپو، او بیا دې ضلعې ته ګیس را دننه کړی ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی. نو ما خیال د دغې نه زیات خو د بل چا نه د ګیس دغه تم هم زما خیال څوک نشي کولی. که دا مخالف امیدواران هم وګورو زما خیال د ګیس دغه ذکر چې ورته کوی نو درته به امدا وایي چې یاره هغوی له ورشئ هغوی سره دا خبر وکړئ. عزتمندو الله دې موږ له کامیابي راکړي انشاءالله. د ټول شنو باندې به طرف ته به توجه ورکوو او صلاح مشاورت سره تاسو سره به یو ځای ناست یو، او د علاقې چې سم دغه راځي دا څه چې تاسو یاد کړ دی نه علاوه نور هم چې څه راځي هغې طرف ته توجه ورکوو. زموږ دا ځوانان چې دي دلته کې تعلیم یافته ځوانان شته او بېروزګاره ګرځي، دغې طرف ته هم توجه ورکوو چې روزګار دوی ته میلو شي، چې دوی یو بهتر یو مثبت کردار چې دی په معاشرې کې ادا کړي، د خپل کور چې دی هغې کې په خپل خپو باندې ودرېږي او د خپل بچو له دو وخته روټۍ چې دی هغه را پیدا کړي. دغې طرف ته هم توجه ورکوو. د خپل مشرانو چې سهاره جوړ شي دغې له به هم توجه ورکوو انشاءالله. عزتمندو دا یو څو ورځې پاتې دي، دا به تاسو لږ را سره همت کوئ. دا درخواست به مې وي چې ښه په اتفاق سره چې په 8 تاریخ باندې ډیوې له ووټ ورکړئ، چې دا پولینګ سټیشن کې کله چې ګنتي وشي چې دا آواز راشي چې بھئی دغه پولینګ سټیشن بالکل هلته کې یو ووټ هم داسې بار نه دی تللی، دغه داسې ټایپ دغه هغه وکړئ.